دا زنانه چې دا د سعودي په جیل کې چې دا وفات شوې ده، د دې نه مخکې هم موږ په دې باندې ویډیو کړې وه، کله چې دا دې جیل ته تللې وه، داسې نه چې دا قسمه فراډ چې دی دا ستاسو سره وشي. دا زنانه چې دی د سعودي په جیل کې وه، په دې باندې سزا ختلې وه. د سزا نه وروسته چې دی د دې کال وشو که یو نیم کال وشو دا خبرې چې د هغې نه وروسته دا جنانه چې ده دا وفات شوي ده. او د دې سره نورې دوه زنانه چې دي دا هم او وایي د جومات امام چې دی دا ورسره هم چې هغه ورسره تلو او دغه کسانو باندې جیل چې دی دا ختلی. دا جیل پې څنګه ختلی دی؟ اکثر چې دی دا موږ خلک دوکه کوي. دا د فری عمرې په تور باندې چې دی په عمره باندې تلل، عمرې له تلل، نو د هغې په تور باندې په دې باندې جیل ختلی. ځکه چا چې وله فری عمره کړې وه نو هغه وله هلته کې دغه ورکړو غوټې ورکړی چې دا غوټه چې دا به تاسو پلاني ځای ته چې ورورسئ، سامان وله ورکړو چې دا به تاسو کله په ایرپورټ باندې ووتلی نو دا پلاني کس له چې دی هلته به ورکوي، یا به تاسو ته هلته کې کس ولاړي هغه له به دا غوټه چې دا به ورکوي. نو دی هغه سامان چې دی دا راغستی، کم کس چې وله ویزې کړي دي نو هغه وله دغه ورکړي دي، چا وله ورکړي دي او دې ایرپورټ ته تللي دي. کله چې هغه هلته کې کتلی شوي دي نو په هغې کې پوډر و، د نشې منشیات دا څیزونه پکې پراته و. د هغې د وجې نه چې دی په هغې ایرپورټ باندې چې دی ونیولی شول. چې ونیولی شو نو د هغې د وجې نه په دې باندې چې دی سزا وختله. سزا وختله چې سزا په وختله نو دا ښځه په دا زنانه چې دا په جیل کې وه نو د هغې نه وروسته چې دا هلته کې وفات شوي ده. خو که دلته کې تاسو وګوره کم کس چې ولدار سره ورکړو هغه په جیل کو د هغه سره چې دی ضمانت شوی ده او دوباره چې دی هغه له جیل نه راوتلی او دغه زنانه چې ده هغه هلته کې وفات شوه. نو هر کله چې تاسو ته داسې د فری عمرې یا د بل سفر راشي نو تاسو خیال چې دی دا ساتئ. بل لا که تاسو هسې هم په عمره باندې ځئ یا په ویزه باندې یئ او په چوټۍ راغلی ځئ یا په نوې ویزه باندې ځئ نو کوشش کوئ چې د چا نه سامان چې دی دا راوانخلئ، او که سامان نه اخلئ د اشنا کس نه یې راخلئ او سامان چې دی دا ګورئ هم. په دې کې ځینې داسې ګولۍ وي چې په هغې کې لږه ډېره نشئ. زموږ سره په خپله هم دا کار شوی دی چې یو کس سره د نشې ګولۍ د سر د درد ګولۍ وي، هغې هم دغه شانتې په دې طریقه باندې چې دی راواپس کړی د ایرپورټ نه او هغه جیل چې دی په جیل هم تېر کړی د دې د وجې نه. ځکه چې د سر د درد ګولۍ چې دي په هغې کې هم نشئ او هغه ته یې دا وي چې دا ګولۍ چې دي دا دلته هم میلاوېږي، دلته نه شي راغستلی. د سر درد چې دی دلته کې په خلکو باندې نه راځي، هغه د دې ځای کې ګولۍ چې دي دا استعمالوي نه چې تا د پاکستان نه دومره ګولۍ راغستې دي. نو کوشش کوئ چې د چا نه غوټه راغلی نو هغه چیک کوئ هم. بل لا چې د اشنا کس وړئ او د هغه چیک کوئ. د ناشنا کس نه خو د سر دغه قسمه شیزونه چې دي دا مه راخلئ، که نه سبا ورځې دغه کار چې دی دا ستاسو سره هم کیدی شي.